ابل شپه دلتا د کوټې د یونیورسيټي الکان په تبلیغي جماعت کې راغلي سلويخ پوله الکان زلمی الکان زمون جماعت ته د امریکای د انجینیرینګ کالج الکان راغلي عربي او انګريزي ویلا د امریکای د انجینیرینګ کالج زمونږ الکان دلته زمونږ الکان به یا مړزان لوبي یا بچي د چرګان جنگي یا بس پی جنگي تاسو خیال ده کار دی نو د دین دی او کار دی نو ګوره دغه دی نور ټول مونږ د خدای په قهر اخته دې ته سوچ کوئ که تاسو یې پلانې مولا یا پیر چې د تبلیغ خلافي هغه کې لوی وجه درته وایم لوی وجه دا چې هغه دعا تبلیغ په پیسو کوي دوی دعاګانې تبلیغ به پیسو کوي نو دا غوي دکانداری په خرابي ما خبر پوهیږي دکانداری خرابي ایله د چلاس ور کړې نه داسې موټه نو دوا والله قدر ته دوی لایت مو ور کورو ټایم خپل خوري بسترم خپل ګرځي او دعاګانې وکړي لوی فرق پکې دین د پیسو شی نه دعا د پیسو شی نه د دین ابتدا د قجورو د پوزینا پیغمبر مفت کړي و او باقی به هم دین الا پاتې کیږي چې د قوم ته مفت بیان کړي دی وجنا دا ټوله ګناه زمون په ملک د ملک د قانون دا کله ملک قانون ټیک شو یو شو سخت او جابر تو ګوره چې بیا څوک سپېګمې راکړي نو ملک ګناه د قانون دا سلوخ کاله کې د پاکستان حکمران طبقه د پیرنګي قانون نه دی رخصت کړي لا د پاکستان پیرنګي لارو پر کټي پاتې دي پیرنګي لارو قانون شپاره سنه امه 19-20 فرق دا زمون صدر صاحب اوس چې برای نام شریعت بنچونه وغیرہ جوړ کړی دي اسه مچان بنګي را بنګي ا د مليانو په کې خدای اورېدلې دا خامخا ای کورټ ججانې لګوري دي پیسې مې سي ورته ملوي نور فیصله نشته فیصله ټوله د ملک د پیرنګي په قانون مجسټریټ د پیرنګي قانوندان جج د پیرنګي قانوندان های کورټ د پیرنګي قانوندان سپریم کورټ د پیرنګي قانون تمام نظام د ملک چې ده اتر اوسه پورې د پیرنګي قانون 302 کې سنا زنا او دغلا کې سنا چې څوک په شری نظام تنیر غلی ترغه پورې والله کده د ملک اصلاح وکړي او دا ملک ټیک نشي خبره داوا چې آدم علیه الصلاۃ والسلام د غنم چې قسم خورو شیطان ورته نو د خیال وکړ چې قسم خو څوک په دروغ نه راځي چې دا دانه وخرو چې پکې عمر لدی جنت کې پاتې شو نیمه دانه آدم علیہ السلام خوړاو نیمه دانه بی بی حوا خوړ آثار د جنت بدل شو او دوی ته حکم شو چې جنت نه بار شي دې مقام باندې یو سوال دی او داغه بیا جواب ووري سوال پیدا دی چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام کدا د جنت دانا نه وې پړلې
نو ټول عمر په جنت کې او مونږ بم په جنت کې وای نو په دې غضب بنوي اخته په دې دنیا کې دا سپ پریشانو کې بیغم ازه کې به مونږ هم پیدا وای دا سوال په کراچۍ کې یو سړی ما باندې ما ورته وی چې د دې یو عقلی جواب و مذہبی جوابونه خو ډیر دي چې یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانہ ماجرا کچھ اور ہے اخو جدا خبر آدھا لکه ما خیالو کو چې دته یو داسې خبره وکړه چې د دغه موتوړ جوابي او اډو غلیش ما ورته چې ستا کورشتا یو ډېر کم زیاده ما ته چې میں بندر روڈ پہ ایک بنگلے میں رہتا ہوں میں نے اپنے لیے بنگلہ بنایا بنگلے میں सोफे हैं, मेज है, कुर्सी है, ये है वो ना मावरती चित्ता योडे खमिल मरागली अगला खूब खुराकम ख तैयारे कर वे जी बिल्कुल मा दुमरा आला डिनर सेटूने सातिली दी जिज्जत आस्तौख है हैरान बशी हो अगर आपको शौक है तो आप मेरे साथ जाएं जडेराम यो ख्वार जे अड़खो में उशो खुजमा यो खबर तास्तौकम दनन बादशाह तबक़तन न खुशाले गई च सबा बिया फकीरे دا یو نصیحت مې اوري وختي تور هم ټول مړکی مونږ ته نه ګوري سپلو عذاب اخته خو چې سبا بیا بوریا نشینې نو دنن تخت بنه خوشالي چې سبا بیا خټ کېدلو ټیپرو تکینې نو دنن چرک ته بنه خوشالي دا یو مزاج جوړ ماړه کې خیال وکړو چې که یو ګنټه لزد داغه بنگلې تلار شمنو سخن بو کی چې سبا بیا هم دا سند زمیدار هوټل کې بزړې رایم دته به بیا راځي مال ته پرې خبره و ملمد راغله دی او ډېر لوی ملمد راغله او ډېر اعلی قسم خوراکونه دی ورته تیار کړی ویجیب المته هم مجبورن سره داسې کوي مالدا می بلا وره یو نصیحت هم درته کوم باس خو کو سره خو نصیحت می دا وره چې کوم سره ته خوخي او تعالی راش او دې در نه پدې خپشو چې یې د چایو ستونه یا را باندې روټایو نه خورا یا خزه کې کیننول نو دا سره ستا عاشق نو دا خوراک مراک پس راغلو آئنده دا د دوستای قابل نه دی ولا طلاق ورک دکه چې ته مال راغله نو بس تب زبستا زما قتل بستا چینی او ستا روټای بمی او ستا بستر بمی او ستا او چار کله ته په خوراک خپشوي نو روټي خلاصه چې بیا په دې طرف نن زمونږ د زمانه تعلقات ټول په دې بنا
زما یو شناو دې خوا کلو ما ته یره راشه ما زه نشم وی یو زورور چرګ می ساتلې دی مال خدر بشمه خو چاته به وې نه چې دی راغلې دی او بس روټای موټای بوخو بیا برازو ول نو بیا در باندې سکو نه چې روټای خو چې لک سخوم زما خو څه نامه مش مال خدر زلی باسی آشنای نه کوم چې بیا دې په دې طرف نه ګورم ولولې نو دې کې چې دې مال دې کې دادی چې بیا دې د مخ نه ګورم نو نن زمون زمانہ ټوله ده عمل نه رو یارانه زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد و د دې زمانه یاران داسې دي لکه د انارو باغ ته چې ورننه وځي تک سر ګلونه یې پکې ډېر ښایسته په ټول باغ کې چې وګرځي نو بوی به تی در نشي رنگ یې څومره ښایسته یاران زمانہ مثل گل انارن در باغ آشنائی بوئے وفا ندارد بوی بتی تردش نو د دوی رنگ ډیر خسته ده دا لوانای غوادي پای پکې نشته په ډول ځان خاص نو ما ورته وی چې ستا دوست راغله او شنا ډیر لو انتظامات دي او صاحب کسی بودی پدې کې ناګانا روټه تکې ناشته یو خړای لګیای او طالب کې غول دراله تب کم خوازي وې زب په خانه ته زم مالداول هغه قالینونه صوفا سیټونه اعلی ډینر سیټ کې روټیانې پرتی دي ډونګي دي چمچي دي قاشوغي دي کړنګ کړنګ دي او ناګانا صاحب تا په نیمه کې ټټای ته منډه دا مناسب دی چې دا دومره خزه پرې دی او ټټای ته منډه نو ماته وي ته کمال کې زا غزه کې ټینګې دې مجبورات په ټټای ته زما ځکه چې غزه خود غلو کولو نه دی مال خبره واه آدم علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې اوسېده او بهترین ځای هغه غلطی نه ده کړې داغه په ملا کې تر قیامت پورې چې څومره دنیا به پیدا کیږي د دې ټول اولاد روحونه پراتو الله آدم پیدا کړی دې د پاره چې تب پزمکه د پاسه او بنی آدم به پیدا کړ فی الارض خلیفہ خدای ویلی کنه فی الجنه خلیفہ خو نه وی اوس قدرت جنت ته د بوتلو نو بانا والا جوړی د جنت نه درایستو چې هغه نظام چې کوم قدرت جوړ کړو چې هغه سٹارټ نو داغه پملا کی روحونه پراتو د ابو جهلم پکيو نو په جنت کې ابو جهلم پیدا کړي ولنا مال عبد الله ابن ابي ابن سلول رئیس المنافقین دیبم په جنت کې پیدا کړي ولنا مال ستاغون دي خبيث روحم پکيو تبم په جنت کې پیدا کړي نو دل را بهر کړو چې دا خبيث روحونه چې ستا په ملا کې دي پاک خډیر دي خدا خبيث چې پکې دي دا بار وغورځوا هغه نه پس ته بیا واپس جنت تراش نو مالدار رئیس ته دې د پاره چې دا تاسو پلیت بار وغورځي ویلے بس جی آئندہ کے لیے پھر ایسی بات میں نہیں کہوں گا اب میں سمجھ گیا ہوں میں نہیں اگر آپ سمجھے نہیں ہے تو اور بھی ذرا سمجھا دیں نما اور طبیعدا شعر ہوئی چھے یہ بھی کچھ اصرار تھا آدم جو نکلا خلد سے دانا گندم تھا بہانا ماجرا کچھ اور حسن یوسف اور ہے عشق زلیخا اور ہے
حسن محبوب الہی کا تماشا دا داغه نظام دی او داغه جوړه کړي دنیا دا قسمه قسم تصرفات پکې کوي مجال د چا څه دی چې څوک دا وي خدای ته چې دا د کار دی ولې تاسو دا لکه مولانا تانوی لیکلی و یو سړی زوی مرش چې زوی مرش نو کوته کې دا سر واغستو په بوتخانه ورمنډه کړو په بوتانو راکې چې تاسو څنګه زما خدایان یې چې زما زوی مړ یو بل به وقوف ولاړو هغه کې خیال کړی دی چې الکه دا ټول خو مړ کړ دا یو خدای پاتې دی کدایم را نمړ کو زب به خدای پاتې شم نو ورمنډه کړی دا غبوتی پوګه کړی دا منډي کړی دو ورپسې منډي کړی چې ورګه دا یو دی رانه بچ ولې کواسنه چې زما زوی دو وجنې سړی مخ کې دی ورپسې په یو کلی ته نه نو ا د کلی خلق راوته ورته وی چې الکه دا تاسو خو کوتک پلا سړی را روان دی خدای چې خدای ته اخلاص کړي ورته وی چې دنه زه خدای نه اخلاص کړی خدای ما دنه را اخلاص کړ دو وجلو نو ما ته خدای را اخلاص کړ تاسو عقل یا لکه عربو کې خدای پاک ډېر ورځې شوی خیرن شوی نو یو راويستو بار علم بولو نور ته کې خو چې وچ شنو بیا به دنه کوټه کې دی ورته ناشته غوچیږي یو دوګي دړان رالو خپې اوچتی کړو په بوتي متیاز را پرې چې متیاز را پرې خو دو ورته کته چې کته ورته نو داغه وخت کې دا شعر وې عرب یبول سالبان برأسه عرب یبول سالبان برأسه آیا دا څه شم خدای کې دې شي چې ګډړانه په سر متیازي کوي دې تم خدای ویلي نو دا خلق د دې قماش خلقو د جاهلیت په زمانہ کې او چې څو وخت کې بیا اسلام پکې راغی توحید او رسالت پکې راغی نو بیا به څا شعر بیا به د ابو هريره غوندیو ابو هريره د لاس ورځو نهارو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کڅوړه ورکړه وی والله دا خدای بندا وګه ګرځي چاته ویم نه چوګه ما او ګرځي موګه دا والا چې کله وګه شدي کڅوړه کې لاس منډا او تازه کجوري بروزي او غفرا اوره یو کجمه بس دا ابو هريره کارو شو استاد بداوي چې به موسمه بڅنګا کجوري په کراوتینو پاکستان درته خود چې به موسمه میویم دا اوس دغه کول سټوریجونه چې دي تاسو ګورئ په کیاره بلا پرتای اوړي کې د جمی شی او جمی کې په خوا ما یو شعر وی چې ابای مې لیوانای شو په تورجمی باټینګن غواړي نو یو سړی ماته وی چې دا ټکه اوس مکوا تورجمی کې باټینګنی تاسو خیال راغی نو عرض داو چې کله انسان د لاس جوړ کړي کول سټوریج یو کال د پاره یو شی محفوظ ساتلی شي نو د پیغمبر د لاس کڅوړه هغه به موسمه کجوري نشي راويست تاسو خبره نه ده ابو هريره چټه جاری شو اوس در تخیموس زمونږ د زمانه